أن سيدنا وحبيبنا وشفيعنا وسندنا ورحمتنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا. زمانون قرآن شریف دا اللہ کتاب دے اور زمان استاسو دا ہدایت دا پر اللہ نازل کرے دے. دے قرآن شریف پا مونگ یوسو حقونا دی اگا حقونا بے مونگ پورا کوا کم پورا نکلل نو دا قرآن شریف بدا اللہ پا دربار کے مونگ بیارا کائے گی. اللہ قرآن شریف کی قبل فرمائے دی با اللہ توئی یا اللہ دی انسان زشاعت غرزول مال توجہ ندر آکڑ اللہ استا کتاب استا کلام سرد تعلق نہ دے قائم کرے. نو بیا با مونگ رب العالمین تا چے مدعی قرآن شریف شی دا اللہ کلام او دربار دا اللہ وی او قاضیم رب العالمین وی فیصلہ کون کے او گوام رشتونے وی نو بیا بسکو نو یوسو حقون ای دا قرآن شریف بمنتاسو ٹولو دیگوال. رنبی حق دا قرآن شریف داده چه من ایمان پا قرآن وساد. ایمان پا قرآن ستاوه که دا اومن چه قرآن شریف دا اللہ کتاب دے و دا اللہ کلام دے او دا اومنو چه قرآن شریف پا ٹولو کتابونو که اخیری کتاب دے ردن بس بل کتاب نرا غلی دے و نبراشی او دا قرآن شریف کے پیغمبر نازل دے اگا خیر پیغمبر دے دا اگا نپس تبل پیغمبر ناغل دے انہا براش دا خیر کتاب بس قرآن شریف دا طول کتابونو ناسخ دیتا ایمان ہوئی او ایمان دیتا ہوئی کہ دے کہ کم سیزون اللہ لازم کری دی اب کہو انکار با نکو منز وی کوا کم انکارو کچی منز ستا ہوئی کافر شو روجہ بنی سے حج بفرض کدے او نکل گناہگار شو کدے انکارو کو ایمان دے پہ ختم شو نبی سڑی دے ایمان نوزی گورے کافر گئے حج نشتا کافر شو روجہ نشتا تا قرآن دا حکم منکر کافر شو زکاة نشتا کافر شو زنا حلال دا کافر شو. دا ټول د الله تعالی چې کوم احکامات دي که په دې د عمل وکړو غاړه د اخلاصه کدی ونکړو ګناهګار شوي خو که انکار دې او کافر کې دې ته ایمان دا الله د قرآن په آیتونو به بالکل زموږ ایمانی تصدیق به سبا وایو چې الله دا چې څومره احکامات دي دا ستاره طرف نه دي دا زمانم دړنه منم دړنه دا دین انکار نکوم کدی نه انکارو که زمانه به ایمان لاړ شي په دې سيزونو رونو ځان پوهیږي موږ په زمیدارۍ ځان پوهیو یعنی به کله کرو کم ته هم به کرو سبا کو سبا کو ولی دنیا کې موږ له ډوړې راځي پیسې راځي او دکان او باسم نو کم ځای او باسم او څه سامان واچو او کم بډیر چلیږي او نوکری کوم نو کم تعلیم او کم میډیکل او کم کې انجینیر او تجارت کوم نو کم روان کم دیل سونا خواری کو سونا زان پویو او دین مولا تا پریخید قرآن مولا تا پریخید ولی دا سا قصب خونے دے لور زوی لور دے فکر شوی او قصب پکار دی چی پلاری لوری چی زوی لوری چی دا پلار آغا نصب را ٹک دی پلاری ترکان دی پکار چی زوی ترکانی دی چی دا آغا پلار آغا نصب را ٹک دی خلقو تا پیغور کی پلار دی آغا کار کو تو خوشی کر دی لیکن مولاتو قصب نہ دے کہ پلاری مولا دے زوی دے مولی او نور خلق دے مولیان نہیں
قرآن کو زمون ستاسو د ټولو دپاره قرآن خو الله په حضور پاک صرف د مولا دپاره نه نازل کړی قرآن خو الله په رسول الله مبارک نازل کړی زمون ستاسو د ټولو دپاره نو ولې دا قرآن پرېښی ان هذا القرآن قوم شاته غورځول الله دا نه چې دی مولا شاته غورځول ربي څنګه دی اتخذوني مهجورا وقال القرآن چې دی شاته غورځول یا به څه کوي نو لومبی حق په قرآن شریف ایمان دی دو صفتونه خدای قرآن له هغه ورکړي چې د یو کتاب نشته یو دا صفت چې دا د الله کلام دی خبرې نور کتابونه هم ګورې د الله کلام دی په هغې هم د الله د کلام اطلاق شوی دی هم د خدای خبرې دي لیکن موږ چې وایو چې قرآن کلام دی نور نه دي د هغې دا معنا چې قرآن د خدای خبرې نازلې شوي دي جبریل علیہ السلام بروړلې حضور پاک ته پیش کولې او نور کتابونه په حیثیت د کلام او د خبرو نه دي نازل هغه په لیکل شوی پیغمبر راغلی خپل پیغمبر له لیکل شوی راغلی او قرآن لیکل شوی نه دی راغلی په 30 کالو کې او په 2 میاشتو کې او په 23 ورځو کې قرآن خدای نازل کړی او په دې کې 9 کاله 9 میاشتې 9 ورځې په مدینه منوره کې نازل دی او باقی په مکه مکرمه او نور کتابونه یو ځل لہذا نزول د قرآن دا کلام دی د الله خبرې او نور چې دي مکتوب لیکل شوی راغلی دي نو ټول د الله کلام دي په هغې هم د الله د کلام اطلاق کېږي نمبر 2 څه دي نمبر 2 دا دی چې قرآن منسوخ نه دی تر قیامته پورې نافذ العمل نور منسوخ شوي نمبر 3 نور کتابونه د تحریف نه په امن نه دي د ګډوډېدو نه او قرآن په امن محفوظ پروت دی الحمدلله نمبر 4 نور کتابونه د خپل پیغمبر معجزې نه وي او قرآن شریف زمونږ د رسول الله مبارک تر قیامته پورې معجزه ده د بعضې کتابونو تعلق په یو خاص قوم سره او د قرآن شریف تعلق د عربو سره نه دی د خاص قوم سره نه دی تر قیامته پورې چې څومره دي ټولو سره تعلق دی ایمان به په دې ساتو نمبر 1 دې کې ذهن واچوي ګورې داسې خلک نن راوتي دي په دې نیټ باندې چې هغوی د خلکو په ړونو کې شکونه او شبهې پیدا کوي چې ستاسو ایمان په قرآن او د قرآن په احکاماتو او قرآن شریف کې چې د الله را طرف نه کوم څیزونه نازل دي په هغې به ستاسو ایماني چې بلکل دا د الله را طرف نه دي د ړنه یې معنا پوټې ده ویښته برابر شک پکې نه کوم او که به انکار وکړه زه به کافر شم نمبر 1 نمبر 2 د قرآن تلاوت وکړه د دویم حق لوستل د قرآن شریف الذين آتيناهم الكتاب يتلونه حق تلاوته تلاوت کې ځان له ثواب هغه خلق قرآن شریف فرمایي آتیناهم الکتاب چې موږ ولا قرآن ورکو یتلونه حق تلاوته خشته طریقې سره د هغې تلاوت کوي حق تلاوته کې طالبانو ته موږ اوږدې خبرې کوو خو تاسو ته مختصر خشته تلاوت کوي ښکلې مزېدار سوچ سره تلاوت کوي آداب سره تلاوت کوي په قلار قلار تلاوت کوي او قرآن شریف لولي دا سنه لکه په رمضان کې چې دا مونږ خلک بعضې مولیان په تراوو کې وي دا خو د قرآن پورې خنداګانې دي ټوکې بعضې مولیان په رمضان کې تل 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 خدای ته وګوره ټوکې کې قرآن شریف پورې ما یوه شپه کې قرآن ختم کړ ټیک ده که د تجوید مطابق ختمولی شي خو ډېره ښه ده خو که داسې ختمې یو آیات شروع کړي نو 15 ته ودانګي نو 15 نه بیا ګڼ 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 نو بل ته ودانګي غوبې پکې وي دا قرآن پورې ټوکې دی استهزا ده او ډېر لوی جرم دی ښکلې تلاوت به کوي مزیدار تلاوت به کوي د قرآن شریف او دا د رسول الله مبارک صفتو الله پاک نه چې ابراهیم علیه السلام کم پیغمبر غوښتی دی نو په صفتونو کې یو صفت دا دی ربنا وابعث فیهم رسولا منهم یتلو علیهم آیاتک خدای داسې پیغمبر زما په دې بچو کې پیدا کړه چې ستا قرآن شریف او آیتونه ورته لولي یتلو علیهم آیاتک تلاوت
ويعلمهم الكتاب والحکمه او چې دا قرآن ورته ښیي او د هغې د عمل لارې م ورته وښیي انک انت العزیز الحکیم خشته طریقې سره تلاوت کول رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي وی چې کله هم تاسو د قرآن شریف تلاوت کوئ او قرآن ته توجه ورکوئ نو تا ته الله متوجه دی ښکلې انداز سره به د قرآن شریف تلاوت ورکوئ خشته د زړه نه به تلاوت د قرآن شریف کوئ وجاړئ د قرآن شریف تلاوت سره حضرت ربیع رحمت الله علیه هغه لیکي چې امام شافعي رحمت الله علیه چې به د قرآن شریف تلاوت کو ماشاءالله نو لوی لوی علما وی مونږ به لاړو د امام شافعي تلاوت ته به غوږ کېښودو چې مونږ وجاړو د هغه جړه به مونږ له جړه راوسته هغه به داسې تلاوت کو چې جړل به یې ورسره مونږ به وی چې ته سره کینو چې دا تلاوت دې وورو نو چې وجاړو نو چې هغه به تلاوت کو جړل به مونږ به ورسره جړل او دا د پیغمبر مبارک خصوصیت دی عائشه صدیقه فرمایي چې پیغمبر علیه السلام به د شپې تلاوت کو ولاړ به وته حتی تورمت قدمه شپې مبارکې به وپړسېدې ولجوفه عزیز کعزیز المرجل او دې سینې به یې داسې قرار کو لکه کټوی چې په اور پرته یو جوشیږي او قرار کوي وجاړه قرآن سره او وی که جړه د درځي په تباکو ځان د قسته په جړه ځان جړهګونې او دا سوچ وکړه چې زه الله سره خبرې کوم الله ما سره خبرې کوي ماشاءالله قرآن خو د خدای خبرې دي نو زما ژبه ده زه خبرې کوم او د الله کلام دی ما سره خبرې کوي دا تلاوت دا د صحابو صفت او دا د پیغمبر مبارک صفت دا د حضرت ابو بکر صدیق صفت دا د حضرت عمر فاروق صفت دا د حضرت عثمان ذوالنورین صفت دا د حضور پاک صفت دی او غیب داسې تلاوت کو د شپې به تلاوت کو بخاری کې مشکات کې روایات شته حضور پاک سار ورته وی ابو بکر تا باندې خو بیګا ما چکرو لګاو قرآن دې لوسته خو ډېر پټ پټ دې لوسته وی قد اسمعت من ناجیت الله چې کوم ذات ته مې لوسته هغه په پټه مې اوري که نه هغه ته مې اوري عمر تا خو ډېر په زوره لوسته او ته څه وایي اوقد اوده مې راپاسو او شیطان مې شاړو نه ابو بکر لږ اواز پورته که لږ پټې غوندې که بل څوک اوري چې د هغه هم ثواب وشي او چې لږ پورته کې نو سړي له شوق هم ورکړي توجه برابر شي او حضرت عمر ته وایي لږ ټیټ کا چې چاته تکلیف نه کړي لږ په قلار چې چاته تکلیف نه په لوډ سپیکر په جومات کې به کوتې راوړي د شپې په نیمه شپه پاسې او په پېشمني پاسې ولې مریض ته تکلیف شو بعضې بیمار دی غریب به ګولۍ چولي ځان به وده کړي او تا ورته په تهجدو ټیم کې غوبل جوړ کړ نو هغه غریب مه کوه قرآن شریف په ریا دپاره مې استعمال د ښودنې دپاره مې استعمال خلک ولې مریض ته تکلیف وررسوي څوک په تهجد کوي لمونځ باندې به پوه نه کړي څوک ملا به کتاب ګوري مطالعه به کوي هغه به پوه نه کړي ښځه به ماشوم وده کوي تا ورته په زوره تلاوت شروع کړو هغه ښځه دې پریشانه کړي نه د خدای قرآن وایي مزه نو د خدای د قرآن خپل آداب او په دې قرآن خلک تنګېږي نه خلک نه تنګېږي خدا د قرآن شریف آداب چې کوم اصول دي په هغې به عمل کوو سهار مونږ 2 رکعته کوو که ته وایې چې سهار 4 کومه نو د دشمن شو د خدای ګناه دی وکړه ماښام 3 دي که وایې 4 کوم چې خدای خوشحاله شي ګناه دی وکړه عبادت به په هغې آدابو کې چې کوم آداب د رسول الله مبارک نه ثابت دي خلک به نه ستومانه دي نور د شپې تلاوت دوی کړی صحابه او د شپې زموږ تابعین هم کړی حضرت عثمان رضی الله عنه څنګه تلاوت کړی دی بیت الله ته ننوتی دی او په 2 رکعاتو کې 2 ځله قرآن شریف ختم کړی او ساتې د قرآن شریف د پاسه وتی ده دشمن پرې راغی باغیانو په حمله وکړه او قرآن ته ناستو شهید یې کړ وینه په قرآن شریف د پاسه پرته د هغه د لاس لیکلی قرآن شریف ما په ازبکستان کې لیدلی په تاشقند کې غټ قرآن شریف لیکلی پروت دی او ما په خپلو سترګو لیدلی چې هغه په حکم کم لیکلی شوي دا د قرآن شریف سره شوق او محبت او مینه او شغف
نو زمانونو قرآن شریف تلاوت دا دویم حق شو دا قرآن شریف چې موږ به د قرآن شریف تلاوت وکړو څونه به کوو بعض علما وایي دروازه به یو منزل پوره کوي یو منزل څونه فمی بشوق زمونږ د طالبانو ته فمی بشوق دینه معلومه د سورت فاتحه نه سورت مائده پورې دا یو منزل دا به دروازه د سورت مائده نه والا تر د سورت یونس پورې دا دویم منزل دا به په دویم مرتبه د سورت یونس نه د سورت بنی اسرائیل پورې دریم منزل دی دا به په دریم مرتبه او د سورت بنی اسرائیل نه واخلا د سورت شعراء پورې دا څلورم منزل دی دا په څلورم مرتبه او د سورت شعراء نه وصفات پورې دا پنځم منزل دی دا پنځم مرتبه او د سورت وصفات نه سورت قاف پورې شپږم منزل دی دا په بل شپږم مرتبه او د سورت قاف نه والناس پورې بل منزل دی او ورځ کې په قرآن شریف باندې علماء او بعض علما وینا دیر سپاری دي نو دروازه روزي سپاره وای میاش کې خطر او بعض وینا د سلويخ ورځو قرآن شریف کې یو ځای کې د موسی عليه السلام د چلې ذکر راغلی دی په سلويخ کې پورا کوا او زموږ حضرت امام ابو حنیفه رحمت الله علیه فرمایي چې کال کې به یو د خامخا قرآن شریف ختم کال دا ډېر آسان شو خبره لیکن دروازه یو سپاره کوي یو تلاوت دروازه یو سپاره کوي نیمه سپاره کوي نیمه سپاره سلورم ایسا خو کوي د قرآن شریف تلاوت چې دا الله په دې کلام هم جبلم دی اوس که چاله په ناظره نه وردي نو شروع کوي الف زبر آ با زبر با اوس شروع کوي خپل امام سره شروع کوي خپل استاد سره شروع کوي ته اوس دګي او قصده دې نه مړ شوې د قرآن په زده کړه کې الله به د شهیدانو په صف کې تا پاسه نو ولې نه زده کوې زما جبه ډېره غټه ده جبه مې درنه ده اوس درته ریډیو एकदम چې سندره ته یادولی شي که نه شي یاد جبه څنګه درنه شروع کا ټول چې چا قرآن په ناظره نه دی ویلی نو په ناظره شروع کې د خپل استاد الف زبر آ با زبر با دا زده کې که زده دې نه که نو چې مړم شوې د شهادت اجر به خدای پاک درکړي شروع او تر هغې پورې چې ابني شروع کړی نو قل هو الله احد صورت ټولو له ورځي که نه دا وړې سورې اخلاص دا هم د قرآن شریف تلاوت دی ښکلې تلاوت دا به کوې نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایي وی تاسو دا خوښوئ چې یو سړی بازار ته لاړ شي د مدینې مفتو کې ورته یو اوښ میلو شي یو اوښه قیمتي اوښه سربه وی کلنا نحب یا رسول الله موږ خو ټول دا خوښوو چې زه بازار ته لاړ شم څوک راله خیراتي اوښه راکړي وی د یو آیت تلاوت چې دی وکړه د یو آیت نو د یو اوښې نه پکې ثواب زیات دی لکه اوښه چې خیرات چې دو آیات تلاوت کړل د دوه اوښو نه پکې ثواب زیات دی لکه دوه غټې سربي اوښانې چې د خدای په نوم وقف کړي څومره لوی ثواب شو پکې او بیا په بعضو صورتونو کې چې کوم کمالات حضرت ابو هريره رضی الله عنه فرمایي وی حضور پاک مبارک د زکات د سرسایې هغه سامان راغونډ شوی نو زه یې ورته کېنولم چې راځي څوکۍ کړم وی دې کې یو سړی راغی وی بلپو لپو غنم رالی غلا او زولی تا برزی لکه شربی کرنا ظالم سو مخامخ ناستی مانا حیام ندر دی او بیا دا بیت المال غلا کے وی برا کلک میونی وی ما دا دیر فریادو کشکا شکایت وحاجت دیر غریب او اوکی او بچی می دینا زکا میں دا کارو نوی فرحمتو رما پہ رحم راہی فخلیتو سبیلا نو پریم سار کرالم دا حضور پاک مجلس دا نو رسول اللہ مبارک راتا سوئی ما فعلا سیرو کل باریا لکا قیدی نہیں سشو دا معجزہ دا حضور پاک دی طرح پیغمبر معجزہ
دا د الله په اختیار کې په خوښه وي حضور پاک دا د زړه ته ور واچولو حضور پاک د الله پاک وی د الله رسوله رحم مې پرې راغی ډېر فریاد یې وکړ نو پرې مې ښود وی بیا راځي بېګا دی بیا صاحب هریره ناست انتظار مې کوو دا اشنا بیا راغی بیا په لپو لپو غلا صادر ته راچې برغر مې وان او کلک مې ونیو ظالمه حیا نه درځي د بیت المال شی پټې د بیت المال وی بیا به دونه زاري وکړه او بچي مې دي دا دي دا نو صحابو کې رحم نو بیا به پرېښوده سار کې راغلم حضور پاک مبارک فرمایل ما فعل اسیر البارحه څنګه قیدي دې څه شو څه وکړل ما یې صاحب بیا فریاد وکړه زما پې رحم راغی پرې مې ښود وی بیا راځي لن اعود نه به راځم وی دروغ درته وی بیا راځي وی بدرې مشپه مې بیا سوکې کوله دا چې دا اشنا بیا راغی وی کلک مې ونیو وی ډېر ټوپونه وویل مې چې نن دې نه پرېږدم دا درېیم ځل دی او د حضور پاک مجلس ته دې بوځم وی ما ته وی چې یو شی درته ښیم او ډېره فایده دې ده پکې ما پرېږدې او د آخرت او د دنیا فایده ده ما وی بلکل پرېږدم نه څه وی چې کله د شپې وده کېږي آیت الکرسي لولو د الله د طرف نه به ستا څوکیدار ولر آیت کرسي لولو پرېږدې ما ته زده مو چې راغلم رسول الله مبارک سار بیا تپوس وکړو قیدي دې څه شو مې د الله رسوله ما ته خو زده مو ښه حضور پاک سو فرمایل وی کذوب سړی خو انتهایی دروغجن ولیکن صدقه تا ته خبره رښتیا کړې ادمون طالبان وی الکذوب قد یصدق وی دروغجن هم کله کله رښتیا اوس د شیطان خبره دلیل نه دی کړ خو دروغجن دی خو پیغمبر دا خبره دلیل شو چې پیغمبر مبارک وی خبره رښتیا کړې نو ګور آیت الکرسی چې دی ولوستله د الله د طرف نه څوکیدار لا یزال من او حافظ څوکیدار به درته ولاړ دا به د ایمان هم څوکۍ کوي یوازې د مال څوکیدار نه لفظ مطلق دی دی به ستا د ایمان هم څوکۍ کوي چې ایمان دې خراب نه شي که په دې شپه کې د نڅا خېږي نو په ایمان به مرې واه او یو روایت کې هم دقسې دي چې د شپې څوک سملي او آیت الکرسي ووایي او د ده نڅا ودي په ایمان لا زده کې که آیت الکرسي ماسخوتن لولې که او حفاظت د بدن به دي وي بعضې بیماری د شیطان د وجې نه راځي بعضې د پیریانو د وجې نه راځي نو د پیریانو د شیطانانو نه به دې خدای محفوظ کړي او دا چې کوم غلط سوچونه درته راځي دې نه به دې خدای خلاص کړي او دا مال به دې من له حفاظت وکړي او د بچو به دې من له حفاظت وکړي د غل غدو ډاکونه به دې خدای حفاظت وکړي عقیده به ساتې دغه یو ځل ما دا ویډیو سره راغلی مولوي صاحب وایي تا دا ډېره موده مخکې کلونه مخکې تا وی آیت کرسي لولې الله به دې حفاظت کوي نو موږ خو د شپې لوستې وو سهار چې رالم نو غل کنډر کړ آصف مې له راغله مې د تماچه ټوپک وی تماچه مې د بالغ لاندې پرته وه ډکه پرته خو تا وی آیت کرسي لوله نو ما هغه ولوسته مې خبره ورسره ما د ایمان کړې وه میں کہ آیت کرسی دی کلک یقین میں نو تماچا بے دا بالغ لا ڈکا رکھے گا تا پا تماچا یقین روحانی اسباب مضبوط یقین غواری بس کلک عقیدہ غواری ایمان چی وقت ایمان کم ہوئے کلک یقین غواری چی دا پیغمبر مبارک ہر خبر رشتونے دا او دا قرآن پا دے آیت کی چی پیغمبر مبارک کم تاثیر بیلے دے اگا اثر پکشتا حضرت اسید ابن حضیر رضی اللہ تعالی عنہ فرمائی بخاری کے حدیث دے وی دشوے میں تلاوت کو پا کوٹا کے نو پخوا با دے زمیدار و کوٹو کے اس نشتا او یو طرف تو پا کے خلق سملاستے دل و بلخوا بے سالوی تر دے تو پر لالا ٹک دے دونوں کوٹو کے بدل اب گرم و پا جیب دے پا دے کوٹا کے با تن خلق سر سالوی بلاڑو ما لیدلی دے ہوتے مشرانو تا پتا وی استال لشیو پا کوٹا که ما دا قرآن شریف تلاوت کاؤ اس ٹوپو نکلا چی ما با تلاوت کاؤ اس پا ٹوپو نوا چی تلاوت پا میں بند کدا اس ٹوپو نبا غلیش وی دا ماز وی احیا دا اس پو سر نزدی املاس کو وی دا پاس دم چیسے نا دا اس پا دی ٹوپو نو کی چتا دا ما پا دی ریخ بیر کی دے
او زوی مې دی وایي چې بار مې وکتل د دروازې مخې ته اوریه راښکته شوې ده او هغې کې داسې پړقا پړوقي ده چراغان اوریه راښکته ده پړقا پړوقي ده چراغان راغی رسول الله صلی الله علیه وسلم دی الوی هغې ورته وفرمیل ای حسیده لسلوله ګورې مه بندوه بیا وی صاحب د دې وجې مې بند کړه چې ما به په زوی مې اس پې کېنوي وی تا ولیدل دا څو دا سکینه علما وایي فرشتې راکوزې شوې وې د قرآن اورېدو ته او که تا قرآن نه وې بند کړی نو د ټول مخلوق به دا لیدلی وې نو اوس هم دا فرشتې راځي قرآن ته کښېني غوږ ږدي خو هغه صحابه او د کرامت خاوندانو هغوی به لیدل مونږ لیدلی نه شو نو د قرآن شریف تلاوت دا به کوئ دا ضروری دی حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے پہ یو حرف لسنے کے او دا سے موائے چھے الف لام میم یو حرف دے الف لام میم درے حرف دے الکا بیضاوی خو لکلی کہ دا الف درے دی لام دری دی میم دری دی نہشو دا ٹک تا چھے الف لام میم چی دا مقطعات وایو بے شک دا نہ حرف شو لیکن مراد دا دینا اغا الفاظ دی دا الف دا چی اغا دے تلفظ کے استعمالی گی قال کہ دا قاف او دا لام پا میانس کے اب ایو حرف دے مسمیات و مدلولات و دا زمون دا طالبان نو درے حرف دی نو درے دیر شنے کے پا یو الف لام میم زولے کیا شوئے لگا یو الف دے ہوئے قال دے ہوئے دا قاف و دا لام پا میانس کے الف دے قال لدے ہوئے لسنے کے مدے ہوئے ما میمو لسنے کے بعض دوستان سے ہوئے دشمنان خوشتا دا قرآن وہ جی دا قرآن پر لستلو کہ اللہ ثواب دے چے پمانے پیگی او کہ پمانا نہ پیگی نو ثواب پکی نشتا خلق دا تلاوت نمانے کے اللہ کا تاسو پمانا پیگے نا تو چے نہ پیگے نو تلاوت بنا کرے تو کیونکہ ثواب نیچے سے لے گا نو عوام خو باڑو تلاوت نہ کہ پمانا نہ کی مولیان خدا پلو درسون نوزگار نو تلاوت بسو کے یاد ساتے کہ پمانا پیگے و تلاوت کے خودیر بے ثواب دے پکے دیر اگٹا فیدہ دے پکے خو کہ پمانا نپویگے و تلاوت کے نو بیان پکے اجر شدا من قرأ لفظ راغلے دے مطلق دے کہ عربی دے و کاجبی دے او دا چکم ما درتا ہوئے کہ رسول اللہ مبارک فرمائی چھے من قرأ حرف من کتاب اللہ فلہو به حسنا بیاوی الف لام میم چھے دے نو دا درش نے کہہ دی پدے دا سے مثال ورکت دا سے مثال چھے دا الف لام میم پمانا درش نے کہہ دی پا وینا او دا الف لام میم پمانا مولیانم نبی حضور پاک دا مثال والی ورکت الف لام میم اغا شیر ہے چې صرف دا اللہ و دا رسول پا میانس کے راز ہے صحابے پا مانا نہیں دی پوئی مولیان پا مانا نہیں دی پوئی لیکن دا گمان مانے گئے پتہ ہو لگے دا کہ پا مانا ہے پوئی گئے و کنن پوئی گئے و تلاوت کے نو اللہ با عجر و صحاب دا مطلب نہیں کہ پا مانا دان مپی یوا پا مانا دان پوئی کا و کنن در دی مانا او دا تجوید مطابق خشتخ کل تلاوت دے و کہ اللہ با عجر در کئی کلے گئے مونگ تلاوت ہم سامنا رہے الحمدللہ غلط رب العالمین لکا عین و غین فرق نو دے باندې ځان پوهې کې په قرآن شریف د تجوید مطابق د قاریانو نه زده کې قرآن شریف حضرت حسن بصری صاحب وی د شپې د قرآن شریف تلاوت کوه چې د شپې د قرآن تلاوت وکې او سار را پاسے نو خلبری دا اللہ دا قرآن پرنا روخانی واہ نو دے خلینا با دروغ نخیجی بیا دینا با کنزل نخیجی او کمولا دی دو دے خلینا بے رناوزی او مخلوق دا با فیدہ ورکے تشبیوی تلاوت کوئے دا قرآن شریف امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ وسونا تلاوت کا دا تاریخی خبر
دا تاریخی خبری دی، دا ثابتی خبری دی چې امام ابو حنیفه رحمت الله علیه په 2 رکعاتو کې 2 ځله قرآن شریف ختم کړی او په رمضان کې به 1 شپې ته ختمونه کول او امام شافعي رحمت الله علیه شپې ته ختمونه کول. دا خو عبدالفتاح ابو غده خپل کتاب په دې لیکلی ما سره شته که څوک یې لکه په حضور پاک خو فرمایي عبدالله ابن عمرو ابن العاص ته چې د 3 ورځو نظر به قرآن نه ختموي ټیک دی هغه شفقت دی هغه حرمت والا منع نه ده نهي چې ګنې ګناه ده چې ګناه به حضرت عثمان باندې په 2 رکعاتو کې ختم دا د امت باندې شفقت چې داسې چت باندې مسمله چې دیوال ته تونی نو قسم لاسته ګناهګارېږي نه پتا شفقت چې اصله چت باندې دیوال نشته او خبره کوده کې لاندې نه کوله نو چې ته قرآن شریف د په 3 ورځو نظر خلاصې نور حقوق بدنه پاتې شي ستړی بشي ستومانه بشي نو بهتره دا ده چې داسې مه کوه خو که یو سړي کې طاقت وي لوستلی شي بلکل دی بعضې خلک دې پورې خندا کوي امام صاحب ډېر پریشان دی ډېر پریشان ډېر لوی سړی دی خو دا خلک پې دروغ وایي چې دونه ختمونه به یې کول او دی کولی شو او فلان فلان یعنې په یو عجیبه انداز د امام ابو حنیفه رحمت الله علیه سپکاوی کول د ترغیب دپاره داسې الفاظ استعمال شي چې د خلکو قرآن ته رغبت او شوق پیدا شي نو ته ولې په داسې خبرې رد کوې ولې داسې خبرې کوې او حضرت د امام احمد ابن حنبل رحمت الله علیه زوی دی د احمد ابن حنبل اراوی دی وی زما پلار به په شواروس کې 300 رکعاته نفل کول او قرآن به پکې لوست 300 رکعاته او قرآن به لوست امام شافعي رحمت الله علیه یحیی ابن معین دا لوی علما دي او احمد ابن حنبل 3 واړه په یو ځای کې ناست یو مجلس کې چا بوتلی یو ځای ته یو 3 واړه جمع شو امام شافعي یحیی ابن معین او احمد ابن حنبل شپه تیره شوه نو ساره یو بل ته کارګزاري اوروله شپه کې تاسو وکړل ابل وي تاسو وکړل ابل وي تاسو وکړل کارګزاري اورئ نو امام شافعي صاحب ورته وایي وی ما خو بېګا د قرآن شریف تلاوت وکړو او 200 د دین مسلې مې د قرآن شریف نه راوایستې ګوره سوچ سره تلاوت 200 مسلې مې راوایستې یحیی ابن معین سوی وی ما بیگا سوچو که در رسول اللہ مبارک پا احادیثو کے وی 200 احادیث میں دا پیغمبر علیہ السلام اگر اوستل چی حضور پاک ندی میلے و خلقو پی دروغ ویدی دا سوچ احمد ابن حنبل ورتصوی وی ما سکے ناستم تر سبا خطو پور میں ٹول قرآن شریف ختم کرے دیتا تلاوت شوق سر تلاوت امام بخاری رحمت اللہ علیہ هغه به د نیمې شپې نه پس چې پا بسېدو نو د قرآن شریف تلاوت به یې کوو څومره لوی سړی لیکن نن سبا خلک مذاق کوي دا نیټ او فیسبوک دا ډېر خطرناک شی دا ذهن کې واچوئ زما نن سبا که دا وی چې دونه تلاوت پلان کی کو دونه تلاوت پلان کی کو په دې پویو نو هلته څه چلې کړي په نیټ به راوستي د هغه مولا هغه خبرې به خلکو ته ور مخکې کړي او سره چرخی به پرې راکاږي او خبره د هغه مولا چې وکړي نو ورسره یې خندا والا کېدولې خلط 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 وای وای خاندي د مولا خو نن د یو مولا دی هغه د یو ولي د یو نیک انسان یو کرامت ذکر کوي بعضی اولیاءونه خارج یادو ساته د پیغمبر نه که داسې کار ښکاره شو چې هغه د عقل خلافي د عادت نه لري هغې ته معجزه وایي او که د یو نیک انسان نه داسې کار وشو چې هغه د عقل او د عادت نه خلافي هغې ته کرامت وایي حضرت عمر فاروق رضی الله تعالی عنہ ناس په مدینه منوره کې دی او د میاشتو په مزل ساریه لګلې او ساریه جرنیل د دشمن مقابله لا او هغه ساریه جنگ کو هغه ساریه
او عمر په منبر د مسجد نبوي ناسته او आवाज ورکړي یا ساریتو اے ساریه الجبل الجبل غر ته وګوره غر نه ویریږه غر ته متوجه شه چې ساریه دا आवाज واورېده وی والله انه لصوت عمر وی قسم په خدای چې دا خود عمر आवाज دی لخر ته وی الذي غر ته متوجه شه چې غر ته متوجه شو د غر نه په پښا دشمن را روانو حمله په وکړه دشمن له شکست ورکړ او عمر دا आवाज نه ورکړې دی وته خیال نو ټول لخر به تباشه مسلمانانو نو چاوي عمر دماغ کو کمزوري شوی دي ځکه ساریه خو د میاشتو په مزل لري دی وتر دې نه आवाजونه کوي خو هیبتنا کو چا بغاګ نشو کولی چې ساریه واپس راغی چې د تاسو کو په پلان کې ورستان د سوا خیره سیدلی وي سو وی عمر आवाज را کړو عمر ناست د مدینه منورې په منبر او د میاشتو په مزل لري لخر ویني او आवाज ورکړي هغه आवाज مرترسي دې ته کرامت وایي دا عقل نبار دا دا عادت نبار دا خبره نو که یو مولا داسې خبرې کوي او د یو نیک سړي کرامت ذکر کوي دی بس چلو کی دا مولا आवाज براولي خلکو ته ویو ګوره دروغجن عقل دالي او بیا به خلط یاد وساته اے فیسبوک والا اے ظالما اے د دین دشمنه اے د قرآن دشمنه اے دا پیغمبر دا دین دشمنا دین پوری خندا مکا دا اولیاء و کرامت پوری خندا مکا دا نیکانو دا خبرو پوری خنداگانی مکا اغین مزاق مجوڑا و اللہ با دیرو نیسی او ننسبا اے خنداگانی ورپسی لگئی چی اگا دا کافرو خنداگانی کافرانو چی دا پا پلب کی خندلی دی کافرو پا فلمونو کی خندلی دی اگا دا کافر دا فلمونو خندا دی پوری لگئی خلط خاندی ور پوری دین پوری چی چا استحضا اکلا و ٹوکے اکلے کافر مرتد خدا پہ طلاق بعد مولیان لالو بے گئے تو مولای دین پوری ٹوکے کے قرآن پوری ٹوکے کے ظالمہ شریعت پوری ٹوکے کے او بعض اداس ظالمان دی پا دی فیسبوک باندے کہ زبا یو تقریرو کم نیم با کٹ کی نیم با پرید خبر با نیم راوائی دا زمان با نیم راوائی او باقی پوری اگو رکھنا دا خبر سپیرٹو لبو رکھنا ولی ظلم کے زمان خبر با نیم یا بل مولا یا بل مولا با نیم کے در آوار رشتا قرآن شریف کے اللہ تعالیٰ فرمائی وورا لا تقربوا الصلاة وانتم سکارا مستمنز دیکھے گے پدی حال کے جتاسو پا نشکے اسی او صلی دا سکارات حضب کی لرکی او لا تقربوا الصلاة مستمنز دیکھے گے مانا غلط شو کرنے دقا سی بدما تقریر دا بل مولا تقریر بھئی یو رکوٹ ٹکی بمویلی سبا مویلی کہ دا قرآن شریف تلاوت مکوے چی یرا تاسو پا خوب دل درزی نو دا یو ٹکی باتی دا خوب والا کٹ کی اوی بچے دانکی مولاوی گو رہے کنا دا قرآن شریف تلاوت مکوے بنیمہ کے با کٹ کی امولا پسے با مخ باندے بولا سرچر خیراک آگی او پورے بخلق خندی ظلم دیو کو زیادتی دیو کو پدی مولا دے دروغ ہوئے خیانت دیو کو تو کدیو کلا دا خدای ظالم و دا خدای دشمن تا تمخ کی دا حدیث و کتاب پروتے او دروغ ہوئے دوکا کے زان پدیو چاہتے کہ دا بل مولا سپکاویو کو کم مولا چه پا فیسبوک دا سے خبری کئی چه زدان اوچتی صاحب کم ہوتا بل عالم سپکاوے کم دا دن غٹ بدبخت و ظالم بل نشتا دا سکے خلقو تا حرام خوایا چه برمن مگر دے خلقو تا حرام خوایا چه دینا کارے مکوے دا خلقو اسلام کا ظالمہ خلقو تا دوا چه شرکیات مکوے خلقو تا دوا چه بدعات مکوے خلق پوئی کا پدی رسومات و پدی خراب و چه دی نظانو ساتے خلق کوئی کا پدی چه لکانو جینا که بربن یوزے مگر دے ادی پری خودن نو پا مولا پسی اون خطے ظالمہ پا مولا دا خلق اعتماد ختم ہے مولا سپکے دا خلق پا میاس کے او دا دمانو خلق خنداور پسے لگے خلط 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 چه چام دا علماء و احانت و توہینو کو بورا او دا دین سپکاویو کو او کرامت یا معجزے پوری خنداو کلا زیوتا ثابتو مالا دی راشی دیوتا پا قرآن و پا حدیث و پا سنت وتا ثابتو ما دا کافر دے دا مرتد دے دا شریعت نو دے دین سپکاوی کے دا
ډېر لوی ظلم نن په فیسبوک شروع زه به یو خبره وکړم نوم به د چا واده ټولو ته وایم فیسبوکونو مولیانو ته زه به یو خبره وکړم زه خو داسې خبرې بعضې وخت وکړم زه له چا نوم نه علمه ولې زه ریا نه کوم د چا سپکاوی نه کوم عامه خبره کوم د چا نوم نه عامه خبره کوم چې دا چا نو ابه څوک څه جلب وکړي زما بیان به دلته ولګئ او بل ملا به راولي هغه کې به هغه غلطي وي ویې وګوره په درد خو هاشم ما په هغه رد نه دی کړی زما هغه بیان به راکټ کړي او بل ملا به ولګئ وګوره که ما به ویلي چې داسې مو وایې او داسې بل ملا به ولګئ دا پلانکې په هغه رد کړی د هغه اپریشن ما خو په چا مخصوص نه ځای ذکر کوم زه خو عامه خبره کوم زه خو وایم چې څوک د بخاري مبارک و احادیثو ته منګلت و یو دروغ ورته وایي نو دا ظالم دی اوس به ته د ما دا بیان راولې نو بل سړي سره به ولګې نو وایي به چې د هغه پسې دا خبره کړې هر سړی کې دی لاندې هر سړی کې نن فیسبوکونو تبۍ جوړه کړې مولیان هم غرق دي مولیان په فیسبوک یو مولا د یو تصویر باندې چرخې راکاږي بل مولا د بل په تصویر چرخې راکاږي او عوام پې کمنټونه ورکوي شرمول جوړ تبۍ شروع فیسبوک خلق تباه کړ په بار ملکونو کې به ناست دي دوه کسه به ورته مخامخ ناست دي دوه کسه او سپېره به د قرآن شریف په آیاتونو اعتراضونه کوي او د پیغمبر په احادیثو به اعتراضونه کوي د دین دشمني شروع ده د قرآن سپکاوی شروع ده د مارونو د دې خپلو بچو اصلاح وکړي خو د دې مولیانو به څوک کوي دا چې څوک په فیسبوک دا لوبې کوي دا کوم مولیان د هغې به څوک اصلاح کوي یو سړی به د علماو کرامت ذکر کړي د اولیاو به ذکر کړي د پیغمبر معجزات به ذکر کړي نو ستا عقل ورته نه رسي ستا عقل کې سوټې پرتې دي نو ته به ورې خنداګانې کوې په فیسبوک به ورله دم راوباسې ډم به ورې خلطېږي د خدای نه حیا وکړې د خدای نه یاره وکړې د علماو سپکاوي مه کوې د خدای نه حیا وکړې د بزرګانو د اولیاو سپکاوي مه کوې دا هم ویم چې د منګلت خبرې مه کوې چې یو خبره ثابته نی په کتاب کې د ځان یې مه جوړوه دا هم ګناه ده په کتاب ثابته نه ده او دروغ ده نو دروغ ویل هم ګناه ده هم ناجایز بهر کې زمانونو درېیمه څه دي د قرآن شریف حق بل ترجمه باندې ځان پوه کړي تلاوت ته پس به ترجمه پوه کړي زمونږ په دې اردو کې لومبۍ ترجمه شاه عبدالقادر رحمت الله علیه کړې شاه عبدالقادر دا قرآن خو د الله خط دی مونږ ته یې رالېږلی لکه زه تاسو له یو مثال درکړم د یو سړي زوی په سعودي عرب کې او دلته یې پلار ته خط راولګي چې بابا ما له دغه راولېږه د 400 سپلی راولېږه او د نیست نسوار د خیشکو نسوار زمونږ دا مشهور دی د خیشکو نسوار یا د 400 پخوا یو ځای کې به یو اخبار اوس خو نشته اخبارونه هغې کې لیکلي چې روزانه په 400 کې 15 منه نسوار جوړېږي وای نسوار او څوک یې لا په سپېمو کې چې نه نسوار لکه دا ستاره سپېمې دا د نسوارو فوټکڼی دی مونږ خو چې سپېمو کې پوټې اوبه ونښلي نو بیا هم ساه نه راځي او دې سپېمو کې دا مره ګپ راولې بری راکړه په دې بله سپېمه کې بری راکاږي یو ما ته وایي دې کې چې کومه مزه ده که وایي ته خو دا استعمال کړه چې په هوا والوځي مې زه په ځمکه ښیم هوا ته بشیر جان دې په هوا والوځي مونږ له دا ځمکه ښه ابا دا ما اورېدلي دي ګورئ وایي اوس بعضې نسوارو کې خلک بادام ټکوي او غوزانو چکې پکې کړی من د غوزانو بادامو چکې تاثیر نه مونو او تاسو ظالمانو په نسوارو کې ټکوي په چونډه کې اچوي نو هلته نه راولېږي درته چې ما له سپلی راولېږي تا خط راواغېست د زوی رومال کې دی بند کړ او ښکلې خوشبو دې پرې ولګول او ښکل دې کړ او المارۍ کې دې کېښود چاته دې ونه رښتیا وایه دا بابا هوښیار دی که قمقل دې ووایي قمقل هوښیار خو دې ته وایي که په اردو پوهېږي نو په خپله راواله وګوره چې د زوی مې څه لیکلي او که په خپله نه پوهېږې نو چې د سکول استاذ ته کښېنوې راشه زوی مې خط لیکلی څه یې لیکلي او تا خو الماری کې راواخېست او سنبال دې کړ نو چې زوی یې څه موده پس راشي باباجي زما خط ته راغلی او بچې څه چل دی خو ما
مازویل ماره کې خودري کله کله رالم ښکلو مې خوشبو مې پې پورې کړې یاره بابا ساده سړیا ما خو سپلی پکار چار ساده د خیشکو نسوار مې پکار د بنو نسوار مې پکار خامتا مې پکار ښه بچې دقسې به د قیامت په ورځ رب العالمین د قرآن د دې خط تپوس کوي چې ما خط درلېږلی و د چا په ذریعه د رسول الله مبارک ته د جبریل علیه السلام په ذریعه رڼا مې درلېږلې وه نور نزل من النور بواسطة النور إلى النور ليخرج الناس من الظلمات إلى النور رڼا مې رالېږلې وه صدی کړی الله ما خو راغشتو ریمال مې تاو کړو ټیک شوه ثواب پکې ما خو عزت کړو ټیک شوه ثواب پکې ما خو ښکل کړو ټیک شوه ثواب پکې دی نور څه نو دغه چل مې کړو ما خو تا نه هغې کې بعضې څیزونه روغتې ما خو بعضې څیزونه روغتې تا پې څه چل کړی زه خو نوم خبر ما خو عزت کړی نو د قرآن په ترجمه دان پرې کې واورئ ښه شیخ الهند مولانا محمود حسن رحمت الله علیه شیخ الهند اسوي واه شاگردان ورته کېناستل وی صاحب داسې یو عمل وښایه چې ته پرې مطمئن شیخ الهند هغه کس دی چې د هغه په شاګردانو کې څوک دي مولانا اشرف علي تانوي شاګرد شیخ الهند هغه کس دی چې مفتی کفایت الله شاګرد دی مولانا الیاس رحمت الله علیه شاګرد دی مولانا حسین احمد مدنی رحمت الله علیه شاگرد دی انور شاه کشمیری شاگرد دی مولانا شبیر احمد عثمانی شاگرد دی د مصنفین استاد او شیخ الهند هغه کس دی چې په پاکستان او د انډیا د تحریک آزادۍ د انګریزانو تحریک آزادۍ سرخیل دی او شیخ الهند هغه کس دی چې د مالټې په جیل کې قیدو او کافرانو به شاټونه ورکول او دا حدیث لوی استاد اسوي وی پس مطمئنه تا خو ډېر نیک اعمال کړي دي د انګریز خلاف د جدوجہد کړي دي قید او بند تیر کړي دي درسونه دي کړي دي د حدیثو پس مطمئنه وی په یو سي نه پر علي نه وي خو چې شاګردانو مجبور کړي په یو سي ویسه وی شاه عبدالقادر رحمت الله علیه چې د قرآن شریف په اردو کې کومه ترجمه کړې ده نو ما هغه ترجمه خلکو ته اسانه کړې ده په دې مطمئنه مانا که الله د قیامت پر ورځ تپوس وکړي چې محمود حسن څه دې راوړي دي نو زه په دې عمل مطمئن یم چې الله د عبدالقادر شاه عبدالقادر ترجمه اردو کې کړې وه خو لږه سخته وه نو ما هغه د قرآن شریف ترجمه لږه اسانه کړه چې خلک په قرآن پوه شي اے اردو والا معرف القرآن والے دا مفتی شفیع صاحب رحمت اللہ وګوره اردو کې شته پښتو کې تفسیرونه شته هغه والے وګوره او د قرآن په معنا باندې پوهیږئ او د قرآن سره خپل لګاو پیدا کړئ څلورم حق یې څه دی عمل راځېږلی عمل نه دی د قرآن چې څه نیک الله غوښتي هغې ته صالحات وایي عمل پې وکړئ وهذا كتاب انزلناه مبارك فاتبعوه دا قرآن اتبعوه وان هذا القرآن يهدي للتي هي اقوم دا قرآن تا پنی غلار برابر تا پا شریعت برابر تا پا صراط مستقیم برابر تا لو رسول تا برابر ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات او اغا مسلمانات چه پا قرآن عمل کئی نیک عمال کئی اغل زیر ور کئی چه ان لهم اجرا کبیرا چه تعالی بخدر الوی اجر در کئی عملو کئی زمارونو سیا و خبر آورد دنیا با پیو دی خپل ملک پاکستان تبو عمل شتارنا جلا بدل درش جلا بدل شي موږ دا خپل بچی قیمتي بچی تباہ برباد پلارانو ته امید وکړو مخه پکېږي دا ما خبره د اسلام د 50 روپو بوټي د ګل په میله کې تاسو والے څونه خیال یې سره
दसलू रुपो बुटे वाले और पगमला के वो करे सोना ख्याल साथ है वो बवता चे सरा वता चे खासराशी के उचरा नशी दारू वरता चे सारो मा खाम तावेगे और द इरबुन रुपो जुए दे तबा बर्बाद हो जाए तारे ख्याल चटा निदान नमाज़ल तरफान सोचने की बचे तिलावत तरीके न हो चे बचे कुरान अमल दे पे उनका सदी वसर सदी परबंड देकर नन जिना के परबंडी गर्जी नन पेगली जिना के पयूनस्टो पकाल जुनो के अलकानो सरयारानी दोस्ताने और परबंडी गर्जी रोबा से दाखिल बच्ची मदरसा होता दामियाश ते जमुन दाखिल बखपलो बच्चों रहम हो के खुदा तो गोरे पर बच्चों रहम हो के खुदा तो गोरे पर दाद रहम हो के बच्ची मदरसों के दाखिल दामियाश मोंग द स्कूल और द कॉलेज जो यूनिवर्सिटी खिलाफ मोंग हम द जुमात है लेकिन मदरसा दा बच्ची ना आलिम जोड़े मदरसा दा बच्ची ना कारी जोड़े मदरसा दा बच्ची ना हाफिज जोड़े और वर्षनल पे यूनिवर्सिटी के बोला नन स्टा यूनिवर्सिटी दास पीरियडों पके मुकर्रर दी सरकार दा तरफ ना पे यूनिवर्सिटी के che नाचो गाना स्टा जिना कोता है नन हो गोरा टिक टाक करे तब केवल शेर आ टिक टाक पे जाने का लगना करे बच्चे जान पे शुक्र दे रहे हैं बाबा अब बिल्कुल नजर दे मुना अल्लाह टिक टाक बल से शेर लगा जो बला दे बाद नन सिरावांदी नन पदे के यो जिने जान तवेडियो दगला गोले द कैमरा और पागे के गड़ी की बरबंडा दा और शोहरत वर कई खलकोला और पैसे पे गिरी मादोना पैसे नन पागे के माशूमा जिने तुमरा दल्ला सवा तो कालू जिने गड़ीगी दुनिया वता पर तमाशा नन पागे के अलग अलग जिनसी ताल्लुकात कार कई दुनिया वता पर तमाशा नन पा अगे टिकटॉक की पयूनस्टो पकाल जुनो के डांस सुन के की द जिना को दा लकानो गड़बड़ और दुनिया तरफ आती खल्को तखई जे पाकिस्तान और दम दाखिल तरुण बल और सवा के उठवा टिकटॉक का सरवर पसवाद के अलग तमाचरा वागिश्ता और खल्को तखई जे दा तमाचरा और जद जो कारनामा कोमा چې زما ویډیو خلک وګوري او الکان ولا ویډیو جوړي او پزان ډس کړي دا لاندې را پروت رو مړ شي خودکشي ګناه نه خبر لکه چې یا مړی دي چې کوم وتولانو ظالمان هغه ته پته نو چې تما جوړه کړ نن بل پرون بیگا بل پچته پا دغه کې ما ته چوي په لاهور کې د کچته پا پنجاب کې یو سړی خودکشي کړی دا ټیک ټاک وته پروت ویډیو دا نوې لکانو ته خی کې تنگ شي دا چا تا تصویر په دنیا کې خور شي په وی پلان کې یو میاش په وسالې دې تر چا خیال نن د جنکو پرده ختم دوشه اسلام آباد ته ولاور تلل شي لوپټې نشتا پر دګونه نشته پتلونو کې ګر ټیټ جاما ټیټ پاجاما خدای ته ګوره چې دا کوله ټیټ پاجاما په جوړ دا غیر دمونه خلکو ته خای ټیټ پرتو ټیټ کمیس ګناه ده حرام دي د پیغمبر دشمن او د خدای دشمنی ده ټیټ جامې چې تر د بیبي فاطمه وارثه شه بچه اے لوري د بیبي فاطمه وارثه شه اے لوري د حضرت عائشه وارثه شه اے لوري د امریکا او د انډیا د ډمه وارثه کېګا تعالی خدای خپل شکل درکړي تعالی الله خشته خپل پوز اوس په می درکړي دي او خپل مخې درکړي دي د خدای دښمنی کې نن ټول ورځنه کې پټک ټاک ډانسونه کوي الکان وته ګوري د غوږ ګناه د سترګو ګناه ساده او خطا سبکه چې کم سړی په بدکارۍ کې مبتلا دی د غوږ او د سترګې یاد وساته فلم ته ګوري
دم توپ تا گوری ٹک ٹاک تا گوری او ددن سا اخطا رب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمائی چی داغی وقت کی ایمان ددن اچتی لکا دا اوریا دے پہ برا پا سوری پشان دے اوریا دے پشان اچت شوی بھی چی دا گناہ نول دے ایمان و توابت رہا نو کدا کہ وقت مرشی بیمان ہے کم طرف حلق لگیا ہے پا موٹر کی دانتا دم توپ لگولی ایکسیڈنٹ رو شو شہید شو فلم دیکھا دلو ملشو شہید شو غگونو گناہ من کو دسترگو گناہ من کو دا جبی گناہ من کو دا زڑ سوچون گناہ من کو پٹک ٹاک باندی پردو جینا کو دم توپ تا گورو خور لور مروست خلق مخ کے گڑو خد مروست دا خلق مخ کے گڑو پیسے پہ گٹے ای ظالم ای دا خدای دشمنا ای دا قرآن دشمنا پا قرآن عملو کا کشر کل گم در ابتلا دول نوجوانان للکان چا سرے جامع جولو چا شنے جولی تنگی درشی سکے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائی دے نوے ویچی کم جینے دا سلو پیخے کئی دا سلو پشان شکل جوڑی دا سلو پشان جامع جوڑی دا سلو پشان ادا کی خدا دی پتغ جینے لعنت نازل کی دا پیغمبر او کم علق کی دا جینا کو سر مشابہت کی او دا جینا کو پیخے کی دا غی پشان جامع دا غی پشان لباس دا غی پشان ادا پدا علکانو ری دا خدا لعنت نشی لعنت دا خدا دا رحمت نلرکی دو تا وی نو دا پیغمبر دا خیرو لعنت راولی دشمن دا بچی سم کیا کنا دا ٹک ٹاکونا مگو رہے دا گناہ دا پا فیس بک بانی دا گناہ مگو رہے خدا تاو کرے نا ناروا دی حرام دی گناہ نن طول اس فیس بک تے خلق دا مانزن او استل دا تلاوت نو استل مولا پسے لگیا دے طالب پسے لگیا دے سوک دا چاپا مخچر خیرہ کاگی سوک دا چاپا مخچر خیرہ کاگی اس دا بیان چی موکا کنا اس با بعد بیار ہوئی التا بے یوڑا جوڑا کڑی و زمان بیان بہت سارو لگئی او بیا بوئی لانکی مولا دا پلان کی اپریشن ہو زا یو خاص انسان نیادو زا خاص انسان نیادو زا آم خبر ہو وچی چاکی اگر گناوی پیشی کنا تو بابا باس دو خدا چا سپکاوی نکو زویم چی خلق نیکان شی خلق صالحان شی عمل پا قرآن شریف او اخیری او بالحق دا قرآن شریف چی اگر تا حفظ ہوئی یاد کے رسول اللہ مبارک بے حافظ یو لک سلیری ذرا صحابہ کرام تقریباً حافظانو دا قرآن شریف یاد کیا قرآن شریف او بل سا شیدے ورپسے بل دا قرآن علم اس دا دیر علم دا پارا دامیاشتا او بچی راجہ مدرسوں کے دارے احسب خدای با دخل بے پلان کے مولا کے دا چاہ پلان کے رورا من خو پاک نیو دا دے معاشرین منگم جوڑیو دا دا غشپایونا دا سپا کے کچھ دیو سپا کے شملی دیو سپا کے سوچا غولی دی ہم دا دے پایونا جوڑ دی من ساسو روڑے دا دے معاشرین دا من جون تاسو سارا دی در بوئی بیارا جی پلان کے مولا دا حضرت عمر صاحب صفت گئی او اغا شیپا کی نشتا نو مانا حضرت عمر جوڑے نو تدا دان ابو حریرہ جوڑ کر ترہ سوار لسم صدے مسلمانے او ماتت دا پیغمبر دا صحابہ نقشہ محکیں گے زی مانا دے خدے اغا جوڑ کے اتانا دے خدے دا پیغمبر دا صحابہ پا نقش قدم جوڑ کے بس حسا بیٹھے کسی نکتے مرو بس سل پیسا دا اس سکھ نے چٹک کے دے شکر دے مدرسے نے چروزی نیک خو بھائی کہنا عالم بھائی حافظ بھائی کدا خدای دا یاری نی دا خلق دا یاری بدا گناہ دا نسان زمارون او پر روڑای میں یاری گئی روڑای دا خدای پانا سکر یو دری سیدون رکاوٹ تیر دی نظانو ساتے یو دا خواہشات و نفسانی ہونا دا رکاوٹ او دویم خراب ماحول دا ٹک ٹاک ممٹاک رسے نہ جوڑی گی دا غلط ماحول دا وجہ نہ جوڑی الکان یو بل سرناس دی او لارو کسو کے او پوجرو کے او ویڈیو گالی او گڑی دماغ شو جنا کے اولکان پا یونسٹو کے پا کالجونو کیوں گو رہے ورشا الک دا جنہ لمن پوری لاسونا پاکا جنہ را پاسی دا الک پا لمن پوری لاسونا پاکا
الګ راځي جنې ته بیج لګي جنې راځي الګ ته بیج لګي یو بل سره یو ځای ډوډۍ خوري مټې ښکاره دي افسوس افسوس دا جنکه الکان په سویمنګ پول کې یو بل سره یو ځای غوټې وي اولاد او دا یو بل سره یو ځای په بازارونو کې شپې کوي دا مې دوست دی دا حیا کوم خواله ماحول ښه کې او بل د دین نه لرې والي به نه کوي لوی نقصان زمونږ دا منافقانه رویه ده چې خبرې راشي زما د مولا نه مضبوط ایمان چې عمل راشي اسم نشته د مارونو د خبرې زما باندې پوه شوې دا د قرآن حقونه دي دا میاشت د مدرسو د داخلې ده وباسه یو یو بچی علم ته حافظان ته جوړ کړي عالمان ته جوړ کړي په ډوډۍ مه یېرېږئ ډوډۍ د چا په لاس کې ده او د دې ټیک ټاکونو به ځان ساتئ ښه تاسو زما مقتدیان یې زما خبره به منئ انشاءالله او چې څوک زما دا خبر اوري دا بیان زما بار ملکونو کې خلک اوري ټولو ته زما دا درخواست دی چې د ټیک ټاکونو نه او د غلط ویډیوګانو نه او د غلطو فلمونو نه او د ډرامو نه او د دې ښځو تصویرونو نه دا خپل سترګې محفوظ کړئ د الله قهر او غضب له دعوت مه ورکوئ بله یو خبره کومه د مدرسو خو داخلي شروع دي خو زمونږ د دا مدرسه وه ادارة القرآن والحديث ادارة الحديث والقرآن دلته مونږ مدرسه جوړه کړې وه د مولانا یوسف احمد صاحب زما ضرور په مشرۍ کې بیا ما هغه وویسته وډیګرام جلندې سره هغې کې هم سبا له داخلي شروع کېږي او هغې کې بنیادي څیز وړه دوره ده زما غرور یې لولئ یوسف احمد مولوي صاحب زما ورور دی ښکلی علم خدای ورکړی خشته عالم دی او وړه دوره یو په یو لولئ او الحمدلله چې کوم طالبان د هغه د وړې دورې موږ سره بیا راشي دورې حدیثو کې په ښو نمبر وي خدای چت کامیاب کړي هغې مدرسه کې هم داخله والی ډوډۍ انتظام هم پکې شته شکر ده د چایو انتظام هم پکې شته کمرې هم پکې ښې ډېرې شوي دي جومات هم پکې دوه چتیز جوړ شو الحمدلله د ډوډۍ نه به خدای نه پاتې کوي نو تاسو خو نږدې دي هغې کې ټول بچي داخل تعلم نعمانیه ده نږدې زموږ مدرسه ده الحمدلله او دا وړې دورې دپاره چې کوم طالب علمان دي زما ورور دی ښکلی عالم دی ما نه یې دوره کړې ده الحمدلله نو هغې دپاره هلته کې هم تاسو داخله کولی شئ دا یو څو کسان وفات شوي د های سکول کورونو حسین شاه دا حسن شاه استاد ورور وفات شوي دی الله دې وبخي او های سکول کورونو کې سراج ګل وفات شوی ناګهاني غریب الله دې هغه هم وبخي او بره خټ کې څوک دي رحمت الله ورور او وفات شوی الله دې وبخي بعضې ملګرو جومات په چنده کې امداد کړی الحمدلله تاسو ته خبره ښکاره ده د جومات بر آبادي مونږ شروع کړې ده که خیر دویم چت باندې نو ډېرو ملګرو موږ سره پکې تعاون کړی دی پیسې را لېږلي دي د نمونه نالم بیا تریا جوړېږي الله یې زنانو پکې 15,000 2,000 روپۍ باندې زنانو را لېږلي دي بعضې جدانانې زنانه هغوی را لېږلي دي نو زه به څه ووایم دا الله له را لېږي ځکه دا نه زمونږ کور دی دا د خدای کور دی او انشاءالله چې موږ کوشش کوو چې سخت کال په دې کې هم د حفظ ښکلې درسونه هم شروع شي او جامع مسجد دی جومات دی دا دې اوس پکې دنیا ولاړه انشاءالله نو چې چا موږ سره مدد کړي د دې کې الله دې هغوی سره مدد وکړي او الله دې ولې د آخرت خوشحالۍ ورکړي او ډېر بعضې دوستان دي بار ملکونو کې په لږه لږه مزدوران دي غریبانان عاملین دي لږې لږې پیسې راغونډې کې راولېږي او زموږ کار روان دی په ګورې موږ ته ډېر ضرورت وسته کار پې نه بندوي انشاءالله ما فیض احمد ته ووایي مې کار مه بندوه کار چالو که سیخ والا موږ پېژنې قرض دې راوړه په خښتو والا هم دوستان دي مې راوړه د قرض بیا او پیسې ورکوو الله به خلاصوي د خدای کور دی نو زما ورونو تاسو هم که څه تعاون کېدی شي نو هغه تعاون ورسره وکړئ هغه سره په ټلیفون رابطه کوئ هغه نمبر دی 0333 913 12 10 دا د هغه نمبر ما سره هم رابطه کولی شئ چې خدای پاک دا ښکلې مزیداره مدرسه کې او الله کامیاب کړي دعا وکړئ رب العالمین زمونږ دلته کې دا سریر دی په دې بدرخیلو کندې کې ډېر خالق دی زمونږ د جومات د بنجلو خدمت زمونږ د کور خدمت د دې ټول کلي خدمت کوي ډېر خالق دی نو د غریب ټسټونه دي دا سریر د سرفراز د الله زوی دی
سبا دی پلاور تا شوکت خانم کے لگ دل اخلاص دعا وتاو کہ اللہ والا روح صحت ورکی یا اللہ ٹیسٹونے پاک راولے اللہ ٹیسٹونے پاک راولے روح صحت ورکی یا اللہ من ټولو له روح صحتونه راکړي خدای چې څوک بیماران دي په دې مجلس کې یا زما د آواز اوریا په کورونو کې الله ټول له روح صحتونه ورکړي الله ټول له شفا ورکړي خدای شفا ستا په لاس کې د موږ له روح صحتونه راکړي یا الله چې څوک تندرست دي خدای فراخ روزي ولا ورکړي زما ډېر دوستان دي د پېښور یو ځای بل دی دې نومونه نه اخلم څه بار ملکونو کې دي دعا ورته وکړئ چې خدای پاک ولا دنیا او د آخرت خیر ورکړي د دنیا او د آخرت د پریشانونو الله په حفاظت کې وساتي الله زموږ د وجودونو حفاظت وکړي زموږ د مال او د بدن حفاظت وکړي زموږ د دین حفاظت وکړي زموږ د اسلام او د ایمان حفاظت وکړي زموږ د ملک او د وطن د ښکلي پاکستان حفاظت وکړي یا الله چې څوک بوډا وفات شوي دي مغفرت یې نصیب کړي او یا الہ العالمین چاته څه پریشانۍ دی هغه په خوشحالو بدلې کړي چاته څه ټینشنونه دي هغه په خوشحالو باندې بدل کړي د چا کورونو کې غمونه دي غمونه په خوشحالو باندې بدل کړي څوک رنځوران دي خدای رنځونه په خوشروغ صحتونو باندې بدل کړي خدای زموږ بچي عالمان او حافظان کړي او زمانونو دعا وکړئ د فلسطین مسلمانانو ته او نن په پېښور کې غټه مظاهره ده د علماو هغې د سوکلې شی نوم پکې شرکت وکړي د امن په امن سره مظاهره نو فلسطین مسلمانانو ته دعا وکړئ الله د فلسطین د مسلمانانو مدد وکړي خدای دا یهودیان غاصبان هلاک کړي الله تباه یې کړي الله مودي ظالم او د هغه د هندوان تباه کړي او د کشمیر د مسلمانانو حفاظت وکړي الله د دنیا په ګوټ ګوټ کې چې څومره مسلمانانو وینې تویږي خدای ته محفوظ کړي خدای زموږ په دې پاکستان کې د قرآن او د سنت نظام راولي په ټوله نړۍ ټولو اسلامي ملکونو کې د قرآن نظام الله راولي خدای زموږ خاتمه بالایمان کې الله خدای زموږ د بچو زموږ وروڼو خویندو د هغې د بچو حفاظت وکړي الله خدای زموږ توبې قبولې کړي خدای زموږ ګناهونه معاف کړي خدای د ټیک ټاک او د فیسبوک د دې ګناهونو نه مو ساتي زموږ دا ماشومان بچی دا لوڼه او دا بچي خدای د بېدینونو او د بربنډتوب نه وساتي پروردګار خدای د حیا ساده رب په سر ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين